أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. مخکې کې دا مسله بیان شو چې الله فرمایل یو زنانه ته د عدت په دوران کې د نکاح دعوت ورکول ظاهرا او ښکارا الله فرمایل دا منع دي او اشارتن او کنایتن اظهار کول چې دی هغه جایز دي. اوس دلته کې نورا خبر الله تعالی بیانې د طلاق او د مہر په لحاظ سره لا جناح علیکم ان طلقتم النساء نشتا سگنا پتا سو باندې کچرتا سو طلاق ورکه خذتا ما لم تمسوهن هر کله چې تاسو هغې ته لاس نوي وروړې او تفرضوا لهن فریضه او نمو مقرر کړی وي د هغې دپاره څه مهر نن د هغې دپاره څه مهر څه کړي مقرر کړي یعنې د یو ځایوالي نه مخکې تا ورله څه ورکړه طلاق ورکړه او مہر مقرر نه دی نو اوس پس چلی ومتعوهن على الموسع قدره نو هغې تاسو سامان ورکې په مالدار باندې قدره د هغه د وس مطابق مالدار به والله د خپل وس او استطاعت مطابق تحفه هدیه به والله ورکي وعلى المقتر قدره او پتنگ دس باندې داغه د حیثیت مطابق مالدار د خپل وس مطابق او نادار د خپل وس مطابق متاعا بالمعروف سامان د دستور مطابق حقا علی المحسنین لازم دی پنیکانو باندې لازم دی پچا باندې چې کوم دا الله حکم منون کی خدا یو مسله شو اوس بل مسله وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ او کچر تاسو طلاق ورکې هغې ته من قبل ان تمسوهن وړاندې له دې نه ان تمسوهن چې لاس وروړي تاسو هغې ته وقد فرضتم لهن فریضه
او مقرر کړی وي تاسو د هغې دپاره مهر مخکني حالت کې مهر نو په دې حالت کې مهر څه دی شته دی نو اوس پسې فنصف ما فرضتم نو نیمه ده ما فرضتم د هغې نه چې مقرر کړی دی تاسو نو د مهر نیمه به ورکې څه به ورکې یوازې والي نه مخکې دی ولا طلاق ورکه او مهر مقرر و نو 15 لکه دي 2.5 لکه روپۍ به ورکې 10 لکه دي 15 لکه روپۍ به څه کې ورکې الا یعفون مگر دا چې وبخي ښځې چې ښځه وي هغه نیم هم درته پاتې نیم هم درته پاتې او یعفو الذي بيده عقدة النکاح یا معاف کړي هغه سړی بيده عقدة النکاح چې د هغه په لاس کې عقد د نکاح دی د هغه په لاس کې عقد سړی وایي یاره کېږي خو نیمه خو زه به څه ورکمه زه به ټول ورکم وان تعفوا اقرب للتقوى او چې بخنه وکړئ تاسو الله تعالی نارینه ته وایي چاته وایي نارینه ته چې نارینه وایي یاره نیمې کېږي خو زه ورله څه ورکومه نو الله فرمایي دا ښه خبره ده اقرب للتقوى نو زیاته نږدې ده پرهیزګارۍ ته ولا تنسوا الفضل بینکم او مه هېروئ احسان کول په خپل منځ کې الله فرمایي په یو بل مابین کې په یو بل باندې څه کوئ احسان کوئ ځکه ته په ځمکه والا باندې احسان کوه اسمان والا و په تا باندې څه کوي احسان کوي ان الله بما تعملون بصیر بیشک الله هغه څه چې تاسو یې کوئ ښه ګوري الله ستاسو د عمل نه ښه خبردار دی که ظاهرا دی او که باطنا دی که په ښکاره دی او که په پټه دی الله ته هر څه معلوم دی دلته کې دا مسائل بیان شو بسم الله الرحمن الرحیم لا جناح علیکم نشته څه ګناه په تاسو باندې ان طلقتم النساء کچره تاسو طلاق ورکې ښځو ته ما لم تمسوهن هر کله چې تاسو هغې ته لاس نه وي لګولی او تفرضوا لهن فریضه او نو ما مقرر کړی وي د هغې دپاره څه مهر ومتعوهن علی الموسع قدره نو هغې ته څه سامان ورکول دي په مالدار باندې د خپل د طاقت مطابق وعلى المقتر قدره او پتنګ دس باندې داغه د حیثیت مطابق داغه چې څومره وس رسي جوړه جامه چې څو ورکولی شي او غریب د خپل وس مطابق او مالدار د خپل وس مطابق ځکه مہر پکې په مینس کې نشته متاع بالمعروف سامان د دستور مطابق حقا علی المحسنین لازم دی پنیکانو باندې الله فرمایي دا خبره چې دا پنیکانو خلکو باندې دا ضروری ده چې دی بر دې سکی حق ادا کوي وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ او کچره طلاق ورکې تاسو هغې ته
من قبل وړاندې له دې نه ان تمسوهن چې تاسو هغې ته لاس لګولی وي وقد فرضتم لهن فریضا او مقرر کړي وي تاسو د هغې دپاره مهر فنصف ما فرضتم نو نیمه ده د هغې څه چې مقرر کړي وي تاسو الا ان یعفونا مگر دا چې وبخي ښځې چې هغه درته وایي چې دا نیم هم درته څه ده مهر بخله او یو زموږ خلکو دا دغه چې د واده په شپه باندې ورته څه وایي چې څه مهر کې دغه کړي نو وي دا راته څه که وي دا راته وبخه نو دا خبره صحیح نه ده دا خبره صحیح نه ده او یعفو الذی بیده عقدة النکاح یا معاف کړي هغه سړی چې د هغه په لاس کې دی عقد د نکاح هغه ورته وایي د نیم په ځای څه واله ټول واخله وان تعفو او چې بخښنه وکړي تاسو سړی اقرب للتقوى نو دا زیاته نږدې ده پرهیزګارۍ ته ځکه سړی چې دی هغه ګټلی شي هغه څه دی هغه صاحب اختیار دی صاحب حیثیت دی صاحب مال دی نو هغه څه الله فرمایي چې دی ورته وایي چې د نیم په ځای څه واله ټول مهر واخله ولا تنسوا الفضل بینکم او مه هېروئ احسان کوله په خپل منځ کې ان الله بما تعملون بصیر بېشکه الله تعالی هغه څه چې تاسو یې کوئ خو ګوري اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يلا زمون راضي شي انساني تقصيرات معاف کې د ظلم او زیاتینه الله وساته ارزال او اشرار نه تحفظ نصیب او ګرځي څومره اهلی ماندرونه اخوان میانې مو سره پرې دس کې شریک وي یا الله زمون د ټول دنیا او د آخرت خوشاله نصیب او ګرځي بیماران نیک اعمال د پاره شفا ورکړي موږ هم د روحاني جسماني امراض نه بچو ساته څومره اهل ایمان چې وفات شي الله تعالی ټول وبخي ټول درجات عالی نصیب وګرځي زموږ د ژوند خاتمه الله تعالی په ایمان باندې نصیب کړي نو دا ته دوه چې له وبخي الله ولا بخل قرب جوار کې صبر ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك وبفضلك وبكرمك يا أرحم الراحمين